نیه د پېښور یا د اسلام آباد ایرپورټ نه چالو شوې وه. جهاز کې مو ایرپورټ کې مو جده کې مو بس کې مو بلډینګ کې مو د بلډینګ نه د حرم پورې مو د حرم د دروازې نه د مطاف پورې مو او بیا په مطاف کې د حجر اسود پورې چې راورسېدې تلبیه بس ختمه شوه. تلبیه باندې د طواف په حالت کې بیا نور اذکار شته خو تلبیه بنده. نو چې طواف وشو نو د عمرې په طواف کې چې کوم عمرې درې شکلې دي په دې دریو شکلو کې یو عمل دی سنت دی او د هغه عمل نوم دی رمل. نو څنګه دی چې لومړنی چکر شروع کړه نو د رمل سره یې شروع کړي. لومړني شکر کې مرمل دویم کې مرمل او دریم کې رمل. لومړني دریو شکرونو کې رمل سنت دی او په اخرني څلورو شکرونو کې رمل پرېښودل سنت دی. لومړني دریو چکرونو کې رمل پرېښودل مکروه دي او په اخرنو څلورو کې کول مکروه. که خیال دی نه و فکر دی نه و لومړني چکر کې درنه رمل پاتې شو دوه کې دی وکړو که دوه کې پاتې شو هېر شو یو کې دی وکړو که درې وخته کې پاتې شو او سرونو کې شروع او دریا شو یا برمل کله غونه و ازدحام نو د مطاف مستبنور نوځي کوشش وکړي چې سیټ د غاړي تر رہی ہے لکه غاړي تر شنی نورمل به شي پوری شي او چې دې ازدحام دی غني ته ورنه وته نه بیا رمل کول به مشکل شي. چې طواف د شروع نو د طواف په دوران کې به بل خانه ګوري نه شاته نه ښي اړخ ته او نه بس اړخ ته حتی کې د طواف په حالت کې به کعبې ته هم نه ګوري کعبې ته به هم نه ګوري مخې ته به ګوري لکه څنګه سړی په مانځه ولاړ وي او د سجدې ځای ته ګوري سر به دې ټیټي او د سجدې ځای ته به ګوري او روان وي. د طواف په دوران کې که چا در باندې سلام واچولو جواب ورکولی شي او کوم په بل ملګري باندې سلام اچولی شي. که لاس یې در سره میله وکړه لاس هم ورکولی شي. لیکن د طواف په دوران کې که کوم ملګري در سره میله وکړو نو غاړه به نه ورکړي. ولې به غاړه نه ورکړي؟ ځکه چې غاړه دې ورکړه نو د دې دواړو د یو کس به بیت الله شریف ته شا شي او د بل سینه شي او د طواف په حالت کې بیت الله شریف طرف ته شا راګرځول مکروه دي او سینه راګرځول څه دي مکروه. د طواف په دوران کې رش نو او بیت الله شریف د دیوال سره د لاس د لګولو موقع ته توا موږ به لاس ولګي نه لګي. د بیت الله شریف په دریو ځایونو باندې لاس لګول شته نور په بل یو ځای د بیت الله شریف لاس لګول نشته دي نه په طواف کې او نه بغیر نه
توافنا دين عبادت دا الله دا الله دا رسول حکم کو کوي دا خپل خواهش نه وي خواهش نه وي دا الله دا الله دا رسول حکم دا وي ډیر خلک زرګونه خلک د بیت الله شریف په دې غلاف پورې یې سره نخدي دا صحیح دی کنه چې کله دې چکر پوره او حجر اسود ته راورسېدي نو بیا به سینه راته وکړي مخ به راته وکړي او استلام به وکړي نیت به نه کړي نیت مو یو ډول شوی صرف استلام به وکړي الله اکبر ولله الحمد او بیا به روان شي دویم چکر ورته وکړي بیا چې کله حجر اسود ته راورسېدي نو د دې خبرې خیال وکړي خپل بته کوشش کې چې دا غران نه پورې وځي او دا غینا مخکې استلام خپل اندازې مطابق به استلام په داسې وخت کې چې د حجر اسود ته مخامخ یم نو په دې طریقه به درې شکل پوره کړي دا هر شکل د پوره کېدو او شروع وقت بسکه استیلام نسو شکل دی او پریو شکلو کی بہام توافون کی استیلام سوری اتر استیلام سوری اتر ذکر وہ شکل دی دا ہر شکل کو شروع کی استیلام دی او بیا چې کوم ول شکر دی دا چې کله ختمیږي نو استلام دی نو هم شکر کو شروع هم استلام شو او هم شکر داخل هم استلام شو یا داسې وایي چې طواف شروع هم د استلام نه شو او طواف ختم هم په استلام باندې شو رمل صرف دریو شکلو کې او استباح هو شکلو کې رمل په نیم طواف کې ده او استباح په ټول طواف کې ده اکثر ملګري خبرني یا مسله غلط اورېدلي چې دا درې شکل رمل پوره کړي نو د دې سره اشتباه ختمه کړي نه اشتباه بالکل آخر کې ختمه طواف دې شروع په طواف کې بس وایي ډېرې دعاګانې په کتابونو کې راغلي دي او د دنیا کتابونه دي نه ډک دي دغه دعاګانې د احادیثو نه نه دي ثابته مفهوم صحیح دی معنی صحیح ده مطلب صحیح دی لیکن د طواف سره د دې دعاګانو سره تعلق نشته دا درته څه کوم چې اکثر ملګري دا علیا د عمرې دا کتابونه وګوري او لاوري وي دعاګانې کوي وګوري دې شکل کې دا دعا ده دې شکل کې دا دعا ده دې شکل کې دا دعا ده نو غریب خبر شي چې دا خو ما غیره نه ده یاد او ما خو قرآن هم نه دی ویلي او زه په کتاب کې هم نشم ویلی نو زما عمره به نه کېږي یا به ثواب نه نه که په ټول طواف کې دی یو ځل هم سبحان الله ونه مې که نه نو هم طواف دې وشو بالکل به چپ روان
د طواف حقیقت او د طواف بنیان په خشوع او په خضوع په ریحان سره د الله د کور ډېر شابه راټاویلي. قرآن کې الله وليطوفوا بالبيت العتيق، دا خلق د زما د کور تاریخ بس. اوس یو سره وایي اسیم روان یم، اسیم ګرځم راګرځم، نو راځه زیاتېږي مو نو د طواف خو خپله ګټه ده. حدیث کې راځي چې یو قدم مسلمان پورته کوي نو یو ګناه ورته معاف کېږي، یو نیکي ورته میلاویږي او یو مرتبه یې اوچتېږي. حدیث کې راځي چې 120 رحمتونه په بیت الله شریف باندې راوریږي. په دې کې زیات رحمتونه ټول چاته ملاویږي؟ طواف کوونکو ته، او درېیم نمبر مونځ کوونکو ته، او درېیم نمبر کتونکو ته. نو دا خو به هسې ملاویږي. نو د دې د وجې نه په طواف کې چې څه درته یادي، څه درته یادي هغه ویلی شي. درود وایي درود ویلی شي، استغفار وایي استغفار ویلی شي، اول کلمه وایي اول کلمه ویلی شي، دویمه وایي دویمه ویلی شي، صرف استغفر الله استغفر الله وایي دا ویلی شي. الله 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 دا الفاظ وایي دا ویلی شي. آیت الکرسی وایي هغه ویلی شي. او خپل انکو جوړه کې دعاګانې غواړي نو دا دعاګانې کولی شي. لیکن په دعاګانو او اذکارو کې به ډېرې زیاتې کړیکې او شبې نه وایي چې په نورو خلکو باندې بوج راولي، د هغوی په توجه فرق راولي او هغوی د بزرګې خیري کوي. زمونږ د پاکستان د خلکو خدا کار نشته دی، خو د نورو ملکونو نه چې کوم خلک راځي لوی ګروپونه او لوی چغې سورې رانیسي، نو په مطلب او مفهوم نه پوهېږي، خو یو کس ورته مخکې هغه یې په زور ووایي او دا نور وایي په شبه شو لګي. دا بالکل خلاف سنت دا عمل خپل هم ټیک نه دی او د نورو ټولو مسلمانانو خشوع خضوع خرابوي. او دعا او ذکر هغه دعا ده چې کومه دعا ته غواړي نو په مطلب یې پوهېږي چې دا څه وایي څه وایي. نو کوم ملګري چې کومې دعاګانې یادې کړي دي بس هغه وایي. دا نه چې په دې شکل کې دا دعا ده، دا دې شکل کې دا دعا ده، دې شکل کې دا دعا ده. که په یو شکل کې درې څلور قسمه دعاګانې وي نو ټیک دي، که یو دعا دې په نورو شکلونو کې وي نو هم صحیح ده، که قرآن تلاوت یې پکې وکړو نو هم صحیح ده. د طواف په دوران کې خبرې اترې کول جایز دي، ممانعت پکې نشته. خو کومې خبرې جایزې خبرې روا خبرې، لیکن علما وایي چې پکار دا ده طواف کوونکي د طواف په دوران کې د یو بل سره د خبرو ځان وساتي. په طواف په ټول نیمه ګنټه نه لګي، نو په نیمه ګنټه کې به یو بل سره څه خبرې وکړي. د خبرو یو نقصان خدا دی چې خشوع خضوع ختم کړي، ذهن ختم کړي. او دې بل نقصان یې دا دی چې د دوه مسلمانانو طریقه دا جوړه ده چې کله دې د یو بل سره په خبرو شي چې خبرې کړي بیا په غیبت کې
ورنوي غیبت کبیره ګناه ده نو څومره لویه د خطرې خبره ده چې حرام دې تړلې دی او د الله کور درته مخامخ دی او دغې طواف دی او دغه وخت کې ته د کبیره ګناه کې مبتلا علماء کرام دي چې زموږ مشران چې موجوده زمانه کې دینی لحاظ سره ډېر زیات کمزوري او انحطاط راغلی دی کوم مسلمان چې په عمره او په حج کې ډېر نیک اعمال ونه کړل نو خیر دی ډېر نفلونه یې ونه کړل ډېر تلاوتونه یې ونه کړل نو خیر دی خو چې کوم مسلمان حج او عمره د ګناه نه بچ کړه که نه دا ډېره لویه خبره چې خپل عمره او خپل حج دی د څه نه بچ کړه د ګناه نه بچ کړه دا د هر مسلمان یقیني چې ما د دنیا ګناهونه کړي او دا د هر مسلمان د زړه یو تمنای یو آرزوی او د هر مسلمان د زړه په دې رګونو کې ننوتي چې الله پاک ما ته مقرر کړي او زه حج ته لاړ شم عمرې ته لاړ شم نو د زندګۍ دا ټول ګناهونه به په الله باندې بخښم نو حج خلک یې د دې لپاره نو د حج او عمرې د ګناهونو د وینځلو لپاره کېږي او چې ته حج او عمرې د ګناهونو ولري او یې په کبیره ګناهونو ولري نو د دې به ډېر زیات خیال ساته